د عمران خان خلاف د سوات یو پښتون رور ډیر عجیبه انکشاف وکړل. بیګا چې کوم تقریر عمران خان کړی دی نو ډیره موده بعد پر امید ښکاره شو او د یوې رهایۍ سره عمران خان ته لاره هم کولاو شوه. هغه رهایي د چا ده ټوټل ډیټیل در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ، کمنټس کې موږ سره خپله رائے لازمي شریک کړئ. اوله کې خو عجزانه ریکویسټ چې آپ یا صدیقي خور د رهایۍ دپاره د زړه نه دعاګانې وکړئ چې الله جل شانه یې د دغه غیر دینو د قید نه آزاده کړي. راځو خپل مین ٹاپک طرف ته دې سیر کې تاسو ته ښکاري ملک میں ماشاء اللہ کا کوئی امکان نہیں، عمران خان کے ساتھ اب 5 سے 10% لوگ بھی نہیں رہیں گے، منظور سوان. تاسو اوږ دې پته نه لګي ملګرو خو دغه بیان ورکړی دی چې د ملک کې ماشاء الله د لګېدو څه چانس نشته دی او د عمران خان سره 5-10% کسان هم باقي نشته دی. د عمران خان سره څومره کسان دي هغه تاسو زما سره په کمنټس کې شریک کړئ چې تاسو د عمران خان سره ورسره او کنه. د اسد عمر هم بیان راغی جهانگیر ترین سے میرا کوئی تعلق نہیں، فواد چودھری رابطہ کرتے رہتے ہیں. و چې د جهانگیر ترین سره زما سره رابطه نشته دی او فواد چودھری چې کوم دی نو هغه کله ناکله مس کال کوي او کله ناکله کال کوي. نو فواد چودھری سبمیشن دی هم تاسو سره په ویډیو کې شریک کړو چې هغه دا سوچ دی چېرې موږ به ځان له یو پارټي جوړه کړو خو په دغه سوچ کې هغه مکمل ناکام دی. خواجہ آصف څه وایي ملګرو کوم چې د پیپل پارټۍ سینئر کس دی، ہم نے IMF کی تمام باتیں مان لی مگر پھر بھی پروگرام بحال نہیں ہو رہا. وای IMF چې څه شرطونه ږدي نو موږ یې منو خو وایي د هغې باوجود هم IMF موږ له یا قرضه نه راکوي یا زموږ خبره نه مني. نو خواجه آصف اخره کې د مایوسۍ اظهار وکړو کوم چې د پیپل پارټۍ سره تعلق ساتي چېرې د IMF خو موږ هر یو شرط ومنو خو د هغې باوجود هم موږ له قرضه نه راکوي. د عمران خان حوالې سره هم دا راتله چېرې د IMF سره لیکل کړي دي IMF ځکه د له قرضه ورکړې ده نو چې دوی اوس هر یو شرط ته تیار دي نو مطلب دا چې عمران خان خو ورسره لیکل کړي دي خو دوی هغه لیکلو ته هم تیار دي، د هغې باوجود هم ورله IMF قرضه نه ورکوي. مسلم لیگ نون کا PTI سمیت کسی بھی پارٹی کو چھوڑنے والے کو اپنی جماعت میں نہ لینے کا فیصلہ. مسلم لیگ نون وایي چې د PTI کم کسان لاړل د PTI نه نو په هغې کې زموږ د یو سره هم رابطه نشته دی او نه موږ په خپله پارټۍ کې پرېږدو. نو اوس پته نه لګي ملګرو چې دا خبره دوی څنګه کوي. آیا زما په خیال چې د PTI کم کسان لاړل نو هغوی د نون لیگ سره اړو رابطه نشته او نه هغه طرف ته د تلو څه اراده شته. نو اخره کې نون لیگ والا په دې خبره مجبوره شو چېرې زموږ طرف ته خو اړو څوک راځي نه خو راشه اوس دا بیان جاري که چېرې موږ PTI کم کسان د PTI نه لاړل نو موږ هغوی په خپل پارټۍ کې نه پرېږدو. سراج الحق صاحب څه ویلي دي ملګرو پرون هم د سره په ویډیو کې شریک کړي چې په دوی باندې FIR هم جمع شو چېرې ته د عمران خان سره کم اتحاد دی نو دا اتحاد مه کوه. سابقہ اور موجودہ حکمرانوں کی نااہلی سے قرضوں کی معیشت نے ملک کی چولے ہلا دی. سراج الحق نو سراج الحق صاحب څه وایي موجوده حکومت باندې تنقید کړی دی چې د دوی کم سوچ دی او د دوی کم کردار دی نو ملک یہ مکمل ڈوب کو. پنجاب پولیس کا ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی چیلنج کرنے کا فیصلہ. څنګه تاسو ته معلومات ملګرو چې ډاکټر راشده یاسمین هغه رها شوه د هغې چې کوم کیسونه دي نو هغه مکمل ختم شو. بیګا عمران خان څنګه تاسو ته ما وویل چې هغه پر امید او نو د څه د وجې پر امید او د دې د وجې پر امید او چې راشده یاسمین کله رها شوه او په هغې باندې کم کیسونه هغه ختم شو نو هغه بیان مخې ته راوړو او هغه ته لاره برابر شوه. هغه دا وویل چې سنټرل پنجاب چې کوم پرزیډنټ ده راشده یاسمین نو هغې باندې کیسونه ختم شو هغه رها شوه. د دې مطلب دا چې راشده یاسمین داسې قسم څه توړ پوړ یا دې قسم ملوث نه ده. هغه دا وایي چې کوم کسان ګرفتار شوي د PTI نو بیا خو هغه هم رها کول پکار دي ځکه چې راشده یاسمین به چې کوم ورکران دي نو هغوی له اډر ورکوي چې دا کار وکوي او دا کار وکوي. نو چې راشده یاسمین بری شوه نو د دې مقصد دا چې یاره موږ په دې توړ پوړ کې اړو شامل نه یو نه په دې کې زموږ لاس شته. که چېرې وی نو راشده یاسمین به دغې عوامو ته یا دغې کارکنانو ته اډر ورکولی چې داسې قسم کردار ادا کوي. نو راشده یاسمین چې رها شوه نو دا د PTI دپاره یو ډېر غټ ثبوت دی چېرې موږ څه توړ پوړ کې شامل نه یو نه چې کوم کارکنان ګرفتار شوي دي نو هغوی پکې شامل دي. نو د 9 مئی چې کوم حالات تیر شوي دي نو د دې د سپا انویسټیګیشن وشي. نا هاؤس پر حملے کے وقت کی 3 آڈیوز اور ویڈیوز ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہی ہے. پنجاب فرانزک ایجنسی نے رپورٹ جاری کر دی. څنګه تاسو ته ما وویل چې عمران خان ته یوه لاره جوړه شوه نو دلته چې کوم د پنجاب IG دی یا چې کوم د پنجاب محکمې دي نو هغوی ته پته ولګېده چې عمران خان ته خو لار برابر شوه. نو څنګه چې راشده یاسمین رها شوه
نو هغوی پې واپس رپورټ جمع کو او دغه چې کوم عدالت فیصله وکړه نو هغه چیلنج کړه چیرې راشده یاسمین هم په دغه 9 مئی چې کوم فسادات دي نو په دې کې شامله ده او دغه ورسره وه او کارکنانو ته دغه خبره کړې ده. بل طرف د ملګرو په عمران خان چې کوم الزام لګېدلی دی نو د سوات یو کس یادېږي چې هغه رها شو او هغه دا بیان ورکړی دی چیرې په 9 مئی باندې راشده یاسمین په زمان پارک کې موږ ته دا هدایات جاری کړل چیرې تاسو ورشئ او کور کمانډر چې کوم کور دی نو په دې باندې توړ پوړو کوي یا دغلته کې حالات خراب کوي او ما به د عمران خان دغه بیانونه کتل نو هغې زه ډېر زیات جذباتي کړم. نو اوس تاسو وایئ ملګرو عمران خان بیګا تقریر کې هم ویل چې په ما دې څوک ثابت کړي چیرې ما چېرته هم کارکنانو ته دا خبره کړي چیرې توړ پوړو کوي یا حالات خراب کوي. څنګه چې مخکې عمران خان ویلي چې په ما باندې 2 ځل حملې وشوې د هغې باوجود هم چې کوم زما کارکنان دي نو هغوی برابر او هغوی ریلیکس او داسې قسم حالات یې نه دي جوړ کړي. بیګاني تقریر کې دا خبره هم مخې ته راوړه چیرې دا پوره په پلانینګ باندې دا کار شوی دی ځکه چې دوی زه بهر په صحیح طریقه هم ګرفتارولی شوم چې کوم عدالت کې زه ناست وم نو دغلته د داسې طریقې سره راتلو څه ضرورت و بیا یې زه په داسې طریقې باندې ګاډي ته خېجول یا هلته شیشې ماتول توړ پوړ کول نو دا پوره پلانینګ و زه په داسې طریقه باندې اوچتولم چیرې د عوامو کې جذبات را پیدا شي او دوی توړ پوړ کړي او دوی داسې حالات جوړ کړي. دا ملګرو د نن ورځې چې کوم اپډیټ دی هغه مې ستاسو سره شریک کړل. ویډیو د ملګرو سره لازمي مخکې شیر کړئ چې ټول ملګري د نن ورځې اپډیټ نه خبر شي. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو آواز پاکستان زنده آباد مسلمان زنده آباد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي او مسلمان دی وي د لوی الله په امان.